ګوره جی بسم الله الرحمن الرحیم دا هغه ځای منځ کې پاتې به سبا و انشاءالله واپس راشئ ربما يحتاج الى البيان نشر قائد مال راکه کنه انت خو نه طالبون نشته دا چه ها هم به خورت الله کار دی دا چلته دی دو جوړ کنه مالا ګولې خوراک نه مالا ګولې متصره نه کوي مستو مارشه وګورئ جی هذا كلام مفيد دو خبرې دلته کوي دیږي د لګولو ډېرې طریقې دي جی هذا دا قول د مصنف دا چې کوم د څه شی دی جی کلام مفید دی بیا یو بل خبره کړله او ډېر ربما قلما يحتاج الى البيان بیا رستو دو جملې رستو راوړلي ليس مثله او ولا مثله دغه اوس دا خبره ده کنه چې ليس الثابت ثابت د دې په شان نه ده ځکه چې دا کلام غیر مفید ده دې په شان نه ده دا مفید ده نو چې هغه غیر مفید به څنګه لکه دا او ربما يحتاج البيان دا دویم د دې سره راغوا دا ډېر کم محتاج ده کله کله به داسې چې داغه په شان اب ډېر محتاجي هغه مې وده انا نجمي و شعري په دې شعري شي خبر ده ځکه مبتدا او خبر یو شی ده خدای پاک دې دا چې کوم خبر ده ثابتې دې مبتدا او په خبر کې ولې زما شعر د چې یو شعرونه داغه نه زما شعر ده د دې خبره د مبتدا څه مطلب ده بیان ته محتاج زمونږ دا خبره د دې په شان نه ده نو څه چل کو اجازه کو دلته ما تقسیم مې وکړو څوک مې تقسیم وکړو دا ليس مثل قولك مې چاته راځي کو وای کنه هاذا كلام مفيد ته اوس مې ته نه او دا ولا مثل قولنا دا مې چاته راځي کو دا مې دی ربما يحتاج الى البيان ته راځي کو بیا راته مې کو تاسو نه پوښي سوده غونډه څه مې راته وې مخکې دوه خبرې کړلې دا مفید ده نه ده په شان د چا ها الثابت ثابت ځکه چې غیر مفید ده مبتدا خبر کې فرق نشته او کوم ځای کې او دا اول چې دا زمنګ دا چې ده ربما يحتاج البيان سو کم بیان ته محتاج ده ډیر نه محتاج او ولا مثل قولنا د دې قول په شان نه ده کم قول په شان په دې کې څه شه ده څنګه دې کې ډیر بیان ته محتاج ده خبر ما تاسو وکړئ اوس تاسو راشئ دیزی تا کم زیده راشي او دقه ترجمه کوي ربما يحتاج البيان اي قل ما يحتاج الى بيان معناه ودل دا فإن اكثر من سمعه بیان ته ول ډیر نه محتاج اے باندې ګوره چې سل کسانی لسته به پوشي خو لس به نه پوي اکثر من سمعه فسلو کې اکثر سعودي مثال په تور ته 500 نه برابر دا اکثر دي اوره جو فصلو کې لس بکمی هو يفهم اکثر به پوشي کما فی مثل واجب الوجود موجود الته خلق پويږي چې دا اول واجب یعنی موږ ته واجب ښکاری هم دا موجود دی په نفس الامر کې اوره نو په دې کې ما تاسو ته لکه تکرار څنګه ختم شو کم ثبوت چې په جانب د چا کې اشیاء او ټکي چې حقایق الاشیاء دې ثبوت نه من کم سماره اعتقادي او کم ثابتون چې رستو ویل لګنه اګه موجود دی وجود نه سمې فروي وي ګورو والحاصل چې اخذ الموضوع بحسب الاعتقاد حسب د شاسه حقائق الشيء الحقائق الموجوده بحسب مشهور فيما بين الناس دا سره او چې کوم شی مشهور هغه بیان ته محتاج ډیر پوه فهو مفيد بلا حاجه الى بيان معناه ها اللهم الا يقال انه سو چې بعض اذان ټول شانتي ونه کنه اذان یو شانتي نه کنه بالنسبه الى بعض الاذان القاصره ګره
دا سی ولګو دا یو د بیان د دې ربما يحتاج البيان د بیان نه کم واغس بیان د معنا واغس د بیان نه دلیل معنا غسخه څوک واغس او دا بیان د معنی ته ضرورت نشته او اکثر خلک پوهیږي ځکه چې دا اول وجود نه کوم وجود علی اعتقادي په جانب د موضوع کې او په جانب د محمول کې د وجود نه کوم وجود راځي نفس الامر بیا وی ليس مثل قولك السابق سابن دا ما څنګه لګولې ما چې څنګه لګولې هغه شان هاذا ناظر دا چاته راځي دی چاته ګوري هاذا الكلام مفيد یعنی زمنګ دا کلام دا مفید دی او دا اوس چې ته ليس مثل دې په شان نه دی دا غیر مفید دی اي ليس مثل مثال لګول سائل فانه دخل ولی ځکه دلته موضوع محمول بالکل متحد دي نو او زم باقي موضوع معمول بالکل متحد خو دي کنه اذا قد اعتبره متحد الموضوع والمحمول وقوله ولا مثل انا ابو النجم شيري ناظر الى قولي دا كم زي تراجع ده كم خبره تا ربما يحتاج البيان نو ما ته ګوره ربما يحتاج زمنګا کلام چي ده هغه کم محتاج ده بیان ته او دا سره ډیر ده فإن شيء يحتاج البته الى بيان معناه دا بیان معنی ته قطعا خلک زما شي زما څه مطلب ده د خفای او ځای دا خبره کار ده دا د دغه ځې پورې په یو تقریر دا شو لما تاسو التموي او دوم ولګو ولکان تقول تا پر جایزه ده اوس ګوره تاسو لږ سوچ وکړئ کوي تاسو به دا فرق په خبره مخکینه اوسو کې بن وي تا پر جایزه ته وي چې عقل شی ثابته يحتاج الى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن الظاهر المتبادل لشهرة أمر الله بخلاف الشعر ويحتاج إلى التأويل الشعر الآن كالشعر في ماذا سفر قوكو یو محتاج دی بیان زمونږ د محتاج بیان ته نه دی ولې نه دی د بیان نه معنا اوس معنا غستا څه غستا یې نیو نفس معنا یې کړو دلته څه یعنی د تعویل ته د ظاهر نه اړولو ته محتاج نه دی کوم یو حقایق له شی ثابتون د ظاهر نه تعویل پکې مکوا تعویل خو صرف شی نه ظاهر دی کنه دا ماړه او کوم یو شعری هغه د خپل ظاهر نه اړه یو کې به الان او بلکې به په الماضي پوښې په او څنګه به ويحتاج الى التاويل وان الشيء الان كشيء فيما مضى لكن ما په شعر کې تغیر نه راغلی او شعر هو الشيء المعروف بالبلاغه ده معروف بالبلاغه چې کوم ده زما شعر مقه ده و دې ته زین نزي کنه لدا یو تاویل له او کوم ځکه او ښکار ده یعنی چې خلکو د بظاهر کې په اعتقاد کې ښکاری دا د دې د بیان نه بیان المعنى وانا غستا څو غستا تاویل واغست دریم وهذا المعنى يصل بجال اضافه دي و چا ویجه یو کار بوکو کنه شعر کې تاویل ته دلته ضرورت نه ولی دا اضافتم د حد لپاره دي الف لام د حد لپاره راځي شعر کې د شعر اضافت یې ته دا اضافت د حد لپاره ده اصل لپاره ده پوښې به او په دې سره بعض اشعار د مرادي هغه ته اشاره کوي نه دا معنی لا يصل بجال اضافه دي په اضافت سره د حد لپاره او چې الف لام عادي شي لکه کوم ځای الف لام عادي شي هغه د تعویلی کومه معلومي نو دا شانتي د اضافت هم د چا لپاره شي دا د عادي شي وینا دا که نه حاصلې کې په عاد سره ولې ځکه معنا د عاد خدای اراده د بعض اشعار متکلم معین شي ته اشاره عاد څه ته وي معین شي ته اشاره نو دلته کې څه معین شي ته اشاره ده نو دا نشته نو دا نشي غسته لهذا تا تعویل ته محتاج شو قطعا وكم فرق بين بيدوان ما څومره فرق دریم یو بل خبر اوس کوي د بیان امنګ اول بیان المعنى واغس کنه بیا موږ بیان نه واغس یعنی بیان دسی بیان کنه چې محتاج چې کوم دینو تعویل او صرف عن الظاهر ته نه ده لکه دا بل چې صرف عن الظاهر ته محتاج ده دلته بیان نه مراد چې کوم ده دلیل مثالي لا يحتاج للبيان څه مطلب هاو پوښه مشهور دی چې مرادهم بالبيان بیان صدق الكلام بیان د چا ده
یعنی بیان په دې خپل صدق کې بیان ته محتاج نه دی او د یو شی صدق چې ثابتې نو په دلیل به ثابتې کنه او دا بیان هو بیان هو ټکه زیبه زیبه کتابونو کې په معنا ده طلب د دلیل ښه ففي تاکید کونی مفیدا بیا به دې کې څه شو دا بیا مستقله خبره نشوه خو تعالی ولوي چې دا مفید دی بیا لا يحتاج البيان په خپل صدق کې دلیل تم نه محتاج او دې شته خبره تاکید شو بیا مستقله خبره نشوه بیا په سوال وردی کې چې شعری کذالک د خدام بیا څه ده ها دا دام دقه شان دي سمانه دا صدق دا خبره خدل تم بیا کولای شنو بیا تاسو دوانو کې څه تفاوت ولې راوس چې زما دا بیان ته محتاج نه دا بیان ته محتاج دی شعر هم دلیل ته خدام نه محتاج نه بیا دا خبره سر روانيږي دې دا خبره رستو کړو په دې نو اعتراض وکړو اوس یو بل خبره ته کوم ما دا ګورجی وعلم ان الاشاعه لا يمكن اطلاق الشيء لا موجود معدوم ما تاسو ته چې شی معدوم موجود لرزه چا مذهب حکما مذهب نو ارسل ور می تویل نه دي سچا مذهب ده خدای وای چې دا عندنا هو الموجود په عندنا اعتراض ده عندنا خو مطلب ده چې د چا د اهل سنت والجماعت کنه اشاعره او اهل سنت والجماعت دي هغه هم اطلاق د شی په موجود او معدوم ځانو کوي خو مجازن کوي دا مجازي معنا واستنه اعتراض به ضرورت بیا به تکرار راته څه مطلب شي اشیاء معدومات هم شامل دي دا هټ کې اعتراض زموږ دي فلو حمل لفظ الاشياء الى هذا المعنى المجازي لم يسال السؤال بسر بسو متوجه نشي صفات لكن انصف وايو لكن ثم زوج ما تاتو وقتي دا خبر وکړه ته زبل ترته دا په مختلفو طریقو سره ځای مې ولګو ښا ځان